جناب یو د په علاقه کې یو سړی دی ابو عمر، یو ګناه ته شو، قرآن ته ایر شو. قرآن یادول ګران کار دی، قرآن یادو ساته ګوري. قرآن یادول مستحب دی، سنت دی، یاد ساتل فرض دی، واجب دی. یادولو کې دومره ثواب نشته لکه چې په یېرولو کې څونه ګناه ده. نو قرآن ته ایر شو، چې قرآن ته ایر شو، اوس هم چې داسې څه مسله پېښه چې خلک یو عالم پسې لاړ شي، یو نیک سړي پسې راشي. دغه زمانه کې حسن بصري نیک سړی ولا راغی صاحب قرآن نه یې دا غلطي مې شوې، دا ګناه مې کړې ده. نو دا بزرګانو پخوا به د علماو بزرګانو سړی له غوندې کړاو چې لږ یو کړو ما چې آینده دپاره داسې نه کوي. وی لاړ شه مکې مکرمې ته، هلته یو جومات دی په مینا کې، مسجد خیف ورته وایي، خیف بني کنانه دغه علاقې نوم دی. هلته زما یو استاد ناست دی، هغه ته ووایه دعا به درله وکړي، الله به درته قرآن دا یاد کړي. دی پیاده لاړ، صاحبه د بصرې نه عراق نه ځه، دا خو بلا مزل دی. مکې مکرمې ته ورسېد، دی پخپله وایي چې مکې مکرمې ته ورسېدم، بیا هغه مینا هغه جومات ته لاړم، وی د مازدیګر وخت نه لږ مخکې ورسېدم. وی چې ور ورسېدم نو هغه چې کوم سړی راته خو تپوس مې وکړ د نوم وی چې دا محراب کې ناست دغه سړی. وی ما وی چې ودرېږه دا خرش دی، څوک ته دعا غواړي، څوک ورسره لاس میلاوي، ملاقاتونه شروع دي، ودرېږه چې مونځ وشي زه به ورشم. وی یو سړی راغی د مانځه نه مخکې سپین څادر یې په سره چولې، خو ما ونه پېژن، ما ته شا وه، ده سره یې لاس میلاو که واپس لاړ. وی چې ما مونځ وکړه، زه ورغلم ورته کېناستم، ما ورته خپله مدعا ووي چې صاحب د عراق د بصرې نه راغلی یم او ما نه قرآن شریف حافظ م عمیق قرآن مې هېر شوی دی، ګناه شوې ده او ګناه مې توبه ایستې ده، او ته د خدای دپاره ما ته کلمه وښایه، وظیفه وښایه چې ما ته الله واپس هغه قرآن را یاد کړي. وی ده زما د ده په زنګون د الله ستاسې ښه ودرې، وی ده دا سر داسې اسمان ته اوچت کړه، او چې سر یې را ښکته کړي، ما ته چې سوچ وکړه، وی چې سوچ مې وکړه قرآن مې یاد و، واپس الله را یاد کړی. او تپوس یې رانه وکړه چې توبه دې مضبوطه ایستې ده که نه؟ ما چې او صاحب بس زه معافي غواړم، بیا به نه کوم دا ګناه چې مې کړې ده پستومانه. وی ما ته وی چې عراق نه چا راولېږلې؟ بصرې نه. مې چې صاحب حسن بصري. یاره وی په حسن دی الله رحم وکړي، په دنیا کې د خلکو کې مشهور کړم. تا وختي دا سړی ولیده، دا چې د مانځه نه مخکې سپین څادر والا ما سره میلاو شو، جومات نه وته. وی مې صاحب ومیلید خو ما ته شا و، مې نه پېژن، خو تعجب مې په دې وکړه چې دې سړي مونځ ونه که او د جومات نه د مانځه نه مخکې ووته. وی دا حسن بصري و که نه؟ دا حسن بصري و، دا هر مانځه نه مخکې د عراق د بصرې نه دلته راځي او ما سره ملاقات کوي، د جمع مانځه له بیا ځان بصرې عراق ته رسوي. دیس باندې عام سړی د دې دنیا د سوټو دا مازغه چې را چا په عقل کې وي، هغه خو دماغ عقل ته ګوري. ډېر خلک خو د عقل د وجې نه ګمراهان شوي دي. هو دا کم ځای کېږي، دا جي د عقل کم ځای مني. طوی الزمان او طوی المکان دا لوی باب دی، لوی دروازه ده، لوی باب دی چې بعضې وخت انسان ته الله یو کرامت او شرافت ورکي، ډېر کار په لږ وخت کې او ډېر کار په لږه زمانه کې او په لږ وخت کې کول، لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لږ وخت کې په سکنډونو په حساب کې بیت المقدس ته یا معراج ته رسېږي. دا د انسان خپل اختیار هم نی، الله ړکې واچوي. دې ته کرامت وایي. کرامت د سړي اختیاري نی، الله کله وغواړي چې صادر کړي، چې ونه غواړي نه صادرېږي. نو چا دې تپوس وکړو دې مرتبې ته په څو رسېدلې؟ وی دې مرتبې ته هغې د بادشاه د زوی د مرګ په عبرت را ورسېدلو. زما وروڼو، دنیا ګټل ګناه نه ده، بالکل ګټه. رزق حلال ګټل عبادت ته په دا نوټ هم درته لیکلي دي، او دا مفهوم دی د حدیث. حلال رزق ګټل او خپلو بچو له روزي حلاله ګټل بېشکه کوه، او جومات به جوړ کې، لار به جوړه کې، غریب سره امداد به وکې، حج به وکې، عمره به وکې، نور چې اسم نی د بل د سوال نه خو پې بچې که نه، د بل د احتیاج نه خو پې بچې که نه. چې جامه دې پې ځان له واخېسته او د جامه کې لمونځ وکړې، دې کې دې ثواب دی. او که کور ته دې بچو له بنګلی راوړې، ټماټر دې راوړل، هم دا نیت کوه چې دا ثواب ګټم. نبی علیہ السلام فرمایي کمن وړی چې د ښځې په خوله کې اچې، دې کې دې اجر او ثواب دی. هر شي چې غوټه کور ته وړې، زړه کې دا وایه وی دا ثواب ګټم. صدقه کوم په دې خپلو بچو، په دې ښځه، دا فرض صدقه ده، د هغې ثواب د نفلي نه زیات دی. نو مال دولت ګټل ګناه نه ده. حضرت عثمان ته مونږ عثمان غني وایو، دا غني لفظ ورته مونږ لقب یې ښودی دی. حضرت عثمان ذو النورین رضی الله عنه د ډېر مال دولت خاوند و. تبوک غزا کې 3 میسې لښکر
سامان ټول د مهیا کړی دی. عبدالرحمن ابن عوف د ډېر لوی مال دولت خاوندو، لیکن رونو مال او دولت د آخرت په مقابله کې مقصد به نه ګرځی. بس که د آخرت ګټه راله مال بال ته قربانې، او که کوم ځای کې د الله او د رسول دا ستا مال پکار شو چې زکات ورکا، دا د هغه پکار دی، ضرور به یې لورکا. حج در باندې فرض شو، دا د هغه پکار دی چې دا مال ولګوه. جومات جوړیږي یا لار جوړیږي یا بل مسکین ګاونډي دی یا یتیمانان دي، دا هغوی غریبانان دي، دا د الله پکار دی، دی لورکا. نو بیا به دا مال باندې بروسه نه ساتي، دا به هلته قربانې. زما رونو ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یو سړی دی دا سوچو کې مونږ دې ته ګورو چې څونه مال به د مرګ نه پس پاتې شي مانه، په دې کې مونږ ټول پراته یو. څو بنګلې به والم او څونه موټرې به والم او څونه کارخانې به والم او څومره جایدادونه به والم، دا خو تا نه پاتې دي که نه. نو مونږ رستو ته ګورو چې دونه شی ډېر کم چې مانه رستو پاتې شي. شریعت وایي ټیک ده وګټه، بچو ته هم پرېږده نفقه پکې شته، ثواب پکې شته، پرېږده بچو ته خیر دی، خو مخکې ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دې ته مو ګوره چې مخکې مې څه شی ولېږه، ځکه ته چې کوم شي له روانې زیات حاجت خو د هغې ته دی که نه. نو ما د ابو هریره رضی الله عنه خبره درته ونه کړله چې د مرګ په وخت کې جلل، او ورته وایي ملګری ولې جاړې، د خپل دوست سره محبوب سره ملاقات دې کېږي. وی سفر ډېر اوږد دی، سامان را سره کم دی. نو چې حضرت ابو هریره دا وایي نو موږ پکې کم کوجاګان یو. زما رونو دنیا ګټه حلاله، حرامه نه ګورئ. نمبر 1 وګټه دنیا، بچولم ورکه، نفقه وګټه، نصوتم وګټه، بچولم وګټه، ممنوع نه دی. خو اخرت لا مخکې ځان لولېږه چې کوم خواته ور روانې هغه لار ځان ته خشته که. سخته لار ده، تیاره لار ده، کږه لار ده، د ازغو د مارانو لړمانانو ډکه لار ده. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 362 نمبر کیسټ کې تاسو د آخرت سفر باندې تقریر او بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هرې جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12.